السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو زمونږ د باره کې ده کنه. بعضې خلک مونږ ته کال میسیج وکړي یاره قاري صاحب زړه مې هر ټایم خفه وي، زړه ته مې سکون نه میلاویږي او هسې خفه یم، وجه م راته نه ده معلومه چې زه په څه وجه خفه یم، خو زړه مې بې سکونه دی، بې راحته دی، بې اطمینانه دی، زړه ته مې سکون اطمینان او راحت هغه نه میلاویږي. یاره قاري صاحب ما ته څه عمل وښایه، یقینا ډیره بهترین عمل دی دا درته ښیم، خو هغه به څنګه کوي او د هغې طریقه څنګه ده. بعضې خلک وظایف ډیر کوي، یاره قاري صاحب کار نه کوي، کار به څه وکړي، د هغې چې کم ټایم دی هغه چې څومره ویلی کېږي هغې مطابق وشي نو انشاءالله کار به ډیر زر کېږي. او دویمه وجه یې دا ده، بعضې خلک مونږ ته ووایي که نه یاره قاري صاحب ستاسو خو مونږ ډېرې وظیفې کوو خو کار نه کوي. بعضې ډېر خلک راشي یو پیره وکړي، دوه پیره وظیفه وکړي، چې درې پیرې کوي الله یې کار کړی وي. بعضې خلک پکې راشي یاره قاري صاحب مونږ ډېرې وظیفې کوو خو کار نه کوي، وجه څه ده؟ نو زما خویندو میندو، زما مشرانو، زما رونو، زما بایګانو، زما یو خبره ځان سره یاد وساتئ ښه، یوه خبره چې بعضې خلک یې هغه وظایف کوي خو کار نه کوي، د هغې وجه دا ده که نه چې دی به مونځ په ټایم نه کوي، د ده به د الله سره رابطه برابر نه دی، که ډېر ذکرونه وکړي او ډېر تلاوتونه وکړي خو دغه تلاوت او دغه ذکرونه دله فایده نه ورکوي. ولې؟ چې د ده د الله سره تعلق نه دی جوړ. نو اول د الله سره تعلق جوړول دي او بیا د الله حکمونه منل دي، او د هغې نه بعد چې ته کله وظایف کې ستا په وظایفو کې به دومره برکت وي، بیا چې بل چا لم کې بل څوک هم دمې نو ستا په خوله کې به الله داسې اثر واچوي، داسې اثر به کېږي چې ته څوک دمې هغه به ډایرکټ ټیک کېږي. ولې؟ ستا د الله سره ربط برابر دی، نو ستا په وجه به د ډېرو خلکو زندګۍ بچ کېږي، ډېر خلک په ستا د وجه ټیک کېږي، تا ته به دعاګانې کوي. بعضې ما ته میسیج وکړي کالو کې یاره قاري صاحبو الله دې خوشحاله که، الله دې جنتي که، الله دې چېرته مه خفه کوه. نو الله جل شانهو دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. یقینا د خلکو د زړونو نه دعا اخیستل دا لوی عبادت دی، خپل هم عبادت کول دی، بل تم ویل دی او بل تم دعا کول دی. نو انشاءالله چې په دې کې به موږ کامیابه یو. بیا خو چې څوک وایي زما وظایف زه وظایف کوم او کار نه کوي، نو دی د مونځ په ټایم کې انشاءالله د وظیفه به کار کوي. دی چې هر قسم وظیفه کوي د الله نه څه غواړي نو زما د الله په ذات قسم چې د الله سره د معامله برابر ده، لازمي به الله هر څه درکوي. نو څه د الله سره ربط برابروي. اوس راځم خپلې خبرې له، خبرې ډېرې زیاتې اوږدېږي، بیا بعضې خلک وایم یاره قاري صاحب تاسو پکې ډېر مخکې لاړ شئ. نو مختصر خبره در سره کوم، که څوک وایي چې زما زړه ته سکون نشته، زړه مې خفه دی، او یا داسې کسان وي نو څوک چې دا عمل کوي یا باعثو داسې به په زړه باندې لاس ږدي 11 پیرې به وي یا باعثو یا باعثو یا باعثو، او 11 پیره چې د کله وي 11 مرتبه، نو د هغې نه بعد به په ځان داسې شوف داسې به شوف کې انشاءالله د الله په حکم سره چې ستا زړه به د علم نه ډک شي، د حکمت نه به ډک شي، زړه به د جمدی شي، بس زړه ته به د سکون میلاو شي. نو دا ډېره بهترین عمل دی او ډېر آسان دی او دا هر ټایم کولی شي، د هر فرض مونځ نه بعد هم کولی شي. بس داسې کوه یا باعثو یا باعثو او 11 پیره خو دونه دي نه، بس وایې په ځان شوف کوه، انشاءالله زړه ته به د سکون میلاو شي. د هر فرض مونځ نه بعد کوئ انشاءالله ډېره فایده به درته میلاویږي. والسلام، ډېره مهرباني، الله م راته خوشحاله